باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما. بل باب شروع شو درود شريف مو ویلو کنه درود شريف وایي درود شريف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي دا باب دې د ممانعات په باره کې منع په باره کې عن نتف الشیب څه شی منع دي د سپین ویښته د شکولو او د ویستلو نه من اللحیة د ګیري نه والرأس او د سر نه وغیرهما او د ګیري او د سر نه غیر د بل ځای نه د سپین ویښته ویستله منع دي د ګیري نه د سر نه. وعن نتف الامرد شعر لحیته او بالغېدو سره د الک چې کومه ګیره راخیږي ګیره ټوکیږي د هغې ویښته شکوله او ویستل منع دي عند اول طلوعه چې کله اول ځل ګیره راښکاره شي سړي په سر کې یا په ګیره کې سپین ویښته ولګېدو دا راوباسي شوکی یې چې دا خو الله ګینې بوډا شو دا خو د بوډاتوب نښه راکې راله نو هغه ټک ورکړي ویې باسي د دې نه منع راغلی ده ویښته خو به داسې لرې کې وبیا باسي زه وبې شوکې دا ځینې خو د ټولو ویښتو پسې پاکي راولي او مخ باندې راکاږي اواري کې پته نه لګي چې دا ځوان دی که بوډا دی خو نور خو ده ته پته ده که نه خدای ته پته ده چې څه دی بوډا شو بس بوډاتوب په دې رامنې کېږي خو او دغه شان کم هلک چې بالغېدو سره یې ګیره راوټوکېږي ښایسته پشم ګیره او هغه شوکی وباسي چې ګینې دا خو زه اوس سړی شوم زه خو ملک خو وم یا ځینې ورپسې پاکي راولي هغه مکمل لرې کړي ځان ماشومانو کې حسابوي منع دي دا. 1446 نمبر حدیث مبارک دے 1646 نمبر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حضرت عمر بن شعيب رضي الله عنه خپل پلارنا او هغې د خپل نیکه نه دا حدیث روایت کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کومو صحابو چې دا حدیث روایت کړی ټولو نه د الله پاک راضي شي الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلې ورکړي. وی پیغمبر علیه السلام قال فرمایلی دي لا تنتفوا الشیبه سپین ویښته مه شوکوئ مه وباسئ سپین ویښته مه وباسئ فانه نور المسلم یوم القیامة دا خو د قیامت په ورځ باندې د مسلمان دپاره نور دی رڼا ده. حدیث حسن دا حدیث حسن دی رواه ابو داود والترمذي والنسائي باسانید حسنه امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی حسن سندونو سره روایت کړی دی. قال الترمذي امام ترمذی رحمه الله خو فرمایلی دی هو حدیث حسن دا حدیث حسن دی. د حدیث په شرح کې بیا علماء دا خبره لیکلې ده چې نبی علیہ السلام دی حدیث کې فرمایل لا تنتفوا الشیب فانه نور المسلم یوم القیامه سپین ویښته مو باسئ سپین ویښته مو باسئ ځکه دا د قیامت په ورځ باندې د مسلمان نور دی نور. حدیث شریف کې راغلی دی د دې سپین ویښتو په هکله حدیث شریف کې راغلی دی د ټولو نه پهله چې د چا ویښته سپین شوي دي هغه حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام وایي تر دغه وخته پورې به د بني ادمانو ویښته نه سپینېده د بوډاګان به مو نو د سر او د ګیرې ویښته به تک تور سپین ویښته به پکې نه و. په ړومبي ځله حضرت ابراهیم علیه السلام ویښته سپین شو وی کله چې دوی په خپله ګیره مبارکه کې سپین ویښته ولیدو نو حیران شو حیرانتیا خبره وم چې دا څنګه چلو شو نو حیرانتیا سره پوښتنه وکړه یا الله دا څه دي نو الله تعالی ورته وفرمیل دا وقار دی وقار څه شی دی وقار وقار ویل کېږي درناوښت سپینه ګیره کې درناوښت شته الحمدلله موږ او تاسو خلک لا قدر کوو د سپین ګیري د مشر کشر تمیز الحمدلله پښتو شته دی
وي په دې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام بیا ورته کو چې خدای دا وقار دی او عزت دی کنه زما دا وقار او عزت نورم زیات کا زما دا وقار او عزت نورم زیات مونږ او تاسو د دې زمانه خلق د دې عزت سره څنګه چل کو یا خو له بيخي د سره د اجاله ورانه او ګیره ختمو دا وقار او د عزت چې کمال عمل او یا توروي دا من دي د قیامت په میدان کې په حشر کې تک کا تور تیار ده التبا یو سو سيزونو سره رڼا کی قرآن شریف کې مراغلي دي یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم د ایماندارو مخه مخه تبا رڼا روانه وي او د دې خي طرف ته او هر طرف ته رڼاګانې وي الله پاک دې رڼا نصیب کړي د ټولو نه اول خو چې د کوم سیز رڼا د هغه ایمان دی ایمان الله پاک دې نصیب او دې حدیث نه معلومه دا شوه چې سپین ویښته به هم د محشر په تکه توره تیاره کې رڼا وي د اودس د اندامونه چې دي دا به هم رڼا کوي چې چا په اودس کې لاسونه خپې وینځلي که نه دا به هم رڼاګانې کوي نیک اعمال چې څومره دي څومره نیکۍ دي که نه څومره نیکۍ دي د نبي علیه صلات وسلام د سنت تابعداري ده دا اوس مونږ او تاسو مسجد نه وځو خپلو کارونو پسې ګس خپو بهر کو او د خپل ګس پیزار د پاسه کېږو دا دوه عملونه شو دا هم رڼا ده بیا خیخ په رستو راواخلم او ډاري کې والم په پیزار کې یې دننه ورکم دا بله رڼا والا عمل دی او اللهم انی اسألک من فضلک دا کلمات ویم یا بسم الله الصلاة والسلام علی رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلک دا سی وایو دا ویناګانی دا اعمال هم د قیامت په ورځ باندې رڼا وي بهر حال دې حدیث مبارک کې د رڼا یو عمل ذکر شو او هغه د مسلمان سپینه ډکی دي چې دا به د قیامت په ورځ باندې د حشر په تکه توره تیاره میدان کې به رڼاګانې کوي ان شاء الله یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام الله چا جنازه کې شرکت کړي هغه له مجر الله ورکړي چا نه کړي الله پاک دې له مجر ورکړي صلی الله او جی ادم کړي